خلکو ارادې چپه شوي دلته دې ټینګ ټانګ مهرباني ده دغه ناستې د دوی ټینګ ټانګ کاغذ ما ووایه دا اوس خبره دا ده فیصله یې کړې ده وایي موږ د IMF قرضداره یو بیا به نو چیش کوې بیا د پښتونخوا وطن د بلوڅو د سندیانو د مځکې د دنیا د نعمتونو ډکې دي دا به موږ قبضه کوو موږ به یې دغه کوو په دې به د IMF قرض ادا کوو او ته به په دغه نه کوې بنو جرګه موږ دغه دپاره راغوښتې وه موږ په کار ده دوه امریکن راغلي وو یو ورځې مخکې ما ورته وویل سړی خدای ته وګورئ ته یې د پاکستان د ولس سردار جوړوئ که د پنځو نوم مې نسم اخیستلی بده خبره ده د حکومت څنګه راغلی دی څنګه دغه سوی دی راویې غوښتلاست په اسلام آباد په حال کې درته وویله چې موږ دا شیان لرو نو ته یې څه کوئ ته په زور راځئ ته په زور راځې زما وطن به نسې زه به څه کوم خواست درته کوو امریکن وو ما خواست درته کوم مهرباني وکړئ د موږ سره دا بدي مه کوئ ته امریکن یاست د IMF چې څونه قرض دی پاکستان ته ورکړی دی موږ ته یې دغه راکړئ چې په پښتونخوا وطن کې د هغې څو فیصد خرڅوئ په بلوڅ کې د هغې څو فیصد خرڅوئ په سندي کې د هغې څو فیصد خرڅوئ دی موږ به یو په لسه درکړو په دوې چړۍ مې مه حلالوئ چې یو وار IMF قرضونه وسو په ارباو کرباو ډالر پاکستان وخوړل اوس یې امریکا او خلک یې نه غواړي چې زما د خټک د بنوسي د پلاني په پټرولو په غرو په زور پلکې د دغې دپاره عاجزانو موږ مخه را کړې ده خواست کوو کام ته چې وکامه راسې عقل سره شریک و جګړې نه کوو جګړه آخري خبره ده جګړې نه کوو دنیا ته به دا خبره کوو بلکل یې وکاږه راسه زما اوبه استعمالې نو د اوبو خبره مې کوله د اوبو معاهده وسوله په 1990 کې د پاکستان شماریات دا وایي چې د اباسین تر پله هغه پټ چې راوځي تر دې د کاله 110 میلیونه کیوبیک فیټ اوبه وځي ادرې ما کاټ کړم دغه دپاره 110 میلیون ایکړ فیټ دا انسان په ذهن کې نه راځي یو کیوبیک فیټ مځکه تاسو زمیندار خلک یاست چې پر یوه جریب باندې یو فوټ پوله وکړې د اوبو یې ډکې دا یو فوټ دی دا یو کیوبیک فوټ دی یو جریب مځکه چې د یوه فوټ دیوال پر دغه پوله وکړې د اوبو یې ډکې دا یو کیوبیک فوټ اوبه دي د دغه سوري د زما استاد چې د اسلام آباد پل دی 110 میلیون 110 لکه واره 110 لکه واره دا اوبه راوځي بیش یې وکړئ ول په دې کې به 50% د پنجاب په سل کې به 50% د پنجاب 18 به د سندي پاته 12 تقسیم کې چې 8.5 برخې به تر قیامته پورې د پښتونخوا وطن 8.5 برخې او 3.5 به د بلوڅ پښتونخوا ملي پارټۍ نه موږ لیوني نه پاګلان یو پښتونخوا ملي پارټۍ دا تقسیم نه مني دا تقسیم غلط دی دا تقسیم ناروا دی دا د زور دی البته وچ انکار دا هغه وخت کوو چې زموږ عالمان موږ ته دا ښوونه وکړي چې د دنیا قوانین څه دي چې په اسانۍ څو حق لري اوسنۍ څو حق لري دا په دنیا کې نه دي سوي چې د دریا پر غاړه به په سلګونو میله خلک ولاړي زه اوس هم تجویز کوم ګنډپور صاحب یې اوري که زموږ په اوبو کې ګنجایش شته چې راکړي دي 8.5 په دې کې که دا زموږ د خوشحالګړ څخه د ښی اړخ چې دی که پر دې باندې یو نهر جوړ سي دا مځکې به آبادې سي دا زموږ روغ آبادي به ورسي د پاکستان دپاره به هم خیر سي زموږ دپاره به هم خیر سي کنې پر دواړو غاړو جوړېدلی سي نهرونه چې دا د خپل وطن آباد کو
خپلې اوبه په خپلو مځکو ولګوو. ځنګلونه ستا دي، اوبه ستا دي، کاڼي ستا دي، خواري ستا ده. عزیزه موږ دا سوال تا له راوړی دی، بیا موږ وږي ولې یو؟ بیا موږ نهر ولې یو؟ بیا زموږ کام مسافر ولې دی؟ دغه سوال موږ تا له راوړی دی چې د دې جواب راکړه ماته، چې ستا دا وخت اویا لکه انسانان، اویا لکان کلونو راسي، سعودي تا آباد کی، فلانا تا آباد کی، کراچي تا آباد کی، بل تا آباد کی، د څه نوم درکړي؟ پټان سودخور، پټان اجرتي قاتل، پټان هیروین فروش، پټان فلانا. هلکه خدای دې غر کړه، د خدای نه شرمېږي چې زه هیروین فروش یم، زه قاتل یم، زه غل یم، بیا تا زه د خپلې ښځې چوکیدار څه لګولی یم؟ زه هیروین فروش یم، قاتل یم، ډاکو یم، فلانا یم، بیا ستا پر کور زه چوکیدار ولې یم، ستا پر خور زه چوکیدار ولې یم، ستا پر لور چوکیدار ولې یم؟ چل به نه کوئ. موږ پاکستان ساتل غواړو، په ایمانداري ساتل غواړو. دا زموږ د جماعت اسلامي سیمسي صاحب ناست دی، ته ضمانت شه، دا زموږ پخوانی آی جي صاحب، دا دې ضمانت شي. موږ پاکستان ساتل غواړو، لیکن په یوه شرط، په پاکستان کې به د پښتانه مور هم د غونې حق لري که د بل مور، د پښتانه خور به هم د غونې حق لري د بل خور، د پښتانه لور به هم د غونې حق. راز در قیامت یې سره چلو. هغه ورته آرمي چیف ویل پاکستان हमेशा के लिए जिंदाबाद, हमेशा के लिए जिंदाबाद तब होगा چې دلته د آئین باشي، دلته انصاف وي، دلته د زورور پر کمزوري زور نه وي، دلته د یوې فرقې پر بلې فرقې باندې دغه نه وي، دلته ډنډماري نه وي. او کدای چې د دنیا دپاره به هر څه وي، دا نه ده بده خبره، دا نه ده بده خبره چې یو پښتون چوکیدار وي، هېڅ بده خبره نه ده. دا نه ده بده خبره چې یو پښتون د چا مزدوري، د چا ډریوري. دا نه ده بده خبره چې پښتون یو ځای څپلۍ پالي شي. دا بده خبره ده چې ته به خامخا څپلۍ پالي شي. دا بده خبره ده چې ته به خامخا چوکیدار یې. دا بده خبره ده چې ته به خامخا دا پاکستان صوابی ولا کې منی ودیم نزی ولا که ومنم چې حلالوي ولا کې ومنم چې حلالوي. ستا مور زما در مور ښکلې ده، معافي غواړم. ستا خور زما در خور تقواداره ده. ستا پلار زما د پلار ښه مسلمان دی. ستا پلار زما د پلار ښه منډه کولی شي. ستا پلار زما د پلار ښه ډز کولی شي. دا به څه چې ته به بادار یې، زه به غلام یم. دارنګه نه ده. پاکستان چلوو، موږ به برابر یو. هر کام به د خپل وطن د وسایلو مالک وي. هر کام به د خپل وطن د خود به پاکستان ته هم ورکوو. پاکستان ملک چلوو به یو برخه به ما ته را پرېږدې، دومرې برخه به را پرېږدې چې زه د خپل مسافر راولم. دا چې سعودي کې هوایي اډې جوړوي، چې په سوات کې جوړ کړي، چې دا په کویت کې خولې کاږي، چې په بونیر کې جوړ کړي. اوبه ستا، مځکه ستا، پلانا ستا، پلانا ستا، تا زه په مخه کړی یم او اوس بیا بل راونه کړی د کنځل هم کوي، جنګ هم کوي. دا اوس د دهشتګردۍ په معنا چې کوم کار روان دی. موږ د دهشتګردۍ ملګري نه یو. موږ د دهشتګردۍ د هر شکل مخالف یو. نو دا نه د دهشتګردي چې د 8 فروری په الکشن کې د توپک په زور ته ورغلې، ګرد الکشن دې پر دا بله غاړه واړاوه. 25 کروڑه انسانان پاکستانیان دي د صحیح ووټه محروم کړل او پر کښېناستې. زه وزیر اعلی یم، وزیر اعظم یم. در دې لویه دهشتګردي څه شي ده؟ 25 کروڑه انسانان ووټ چا ګټلی و، چا دغه کړی و، په زور دې نیولی دی. بیا موافق غواړم سیټر صاحب، سړی ته غوسه ورشي. غالب خورکی یو شاعر و، کله کله به په غلا افتخاري وچښل. هغه هم دا خبره کوله چې ته به کعبې له څنګه ځې. کعبे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती.
مطلب یې دا په څه عمل دوی دا دغه ګرد کاروایانې وکړي بیا هلته ولاړ یو نشو ویلی اوس څو حالات هم سره ګډ وډ دي بیا وایي دوی لګیا دي خدای خبر څه وایي پاکستان زموږ ملک دی ٹھیک ہے چوی والا وائش اردو میں وہ بیوقوف ہم اس لیے نہیں بلا رہے کہ خدا نخواستہ ہم لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دیں ہماری تربیت ہمارے ماں باپ ہمارے والدین نے ایسے کی ہے کہ ہم مخالف کی بہن کو بھی اپنی بہن سمجھتے ہیں ہم مخالف کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھتے ہیں ہم یہاں گالیاں دینے نہیں آئے ہم اس لیے جرگے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ مربوط ہو کر ان کا یعنی عقل سلیم شامل کر کے اجتماعی عقل و دانش سے اپنے وطن پشتونخوا وطن کے وسائل میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے اس کے لیے اپنی سب بندی کریں پاکستان آج بھی بہترین ملک بن سکتا ہے پاکستان آج بھی ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس میں آئین کی حکمرانی ہوگی ہر ادارہ آئین کے معین کردہ فریم میں ہوگا پارلیمنٹ منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی ملک کی خارجی اور داخلی سیاست کا منبع پارلیمنٹ ہوگی بنانے کی حد تک تو سینٹ ہم نے بنا لی ہے لیکن سینٹ عضو لنگ ہے سینٹ کی کوئی اختیارات نہیں ہے جہاں اس قسم کی پوزیشن ہوتی ہے کہ ایک گروہ یا گروپ یا قومیت اکثریت میں ہوتی ہے تو وہاں دو بائی لنگول بائی کیمرہ بنائے جاتے ہیں سینٹ کو وہی اختیارات دیے جاتے ہیں جو قومی اسمبلی کے پاس ہوتے ہیں وہاں برابری ہوتی ہے جب تک سینٹ کو وہی اختیارات نہیں ملیں گے جو قومی اسمبلی کے پاس ہیں جہاں قومیتوں کی آبادی برابر ہوگی اور آئین کی افواج پاکستان اور ہمارے جاسوسی ادارے جب تک سیاست سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان کی بالکل زیز کو خطرہ ہے پاکستان کی چلنے کو خطرہ ہے پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر سیاسی لوگ بھی ہم سب مل کر توبہ کریں توبۃ النصوح قرآن کریم میں کہتے ہیں توبۃ النصوح فوجی بھی توبہ کریں جاسوسی ادارے بھی توبہ کریں سیاستدان بھی توبہ کریں اور ہم سب مل بیٹھ کے انسانوں کی طرح بیٹھ کے اس ملک کو آئین کے مطابق صحیح طریقے سے چلائیں دعویٰ تو ہم کرتے ہیں اسلام کا اسلام کے لغوی معنی ہے ٹو سرنڈر بیفور گاڈ اللہ کے سامنے دا اللہ لغت لاس پر سر کول دی یہ جرگے ہم نے اس لیے شروع کیے ہیں کہ عجیب افواہیں آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا بنایا جا رہا ہے لوگوں کے وسائل بائی فورس لوٹے جائیں گے پھر اس کے ذریعے سے پاکستان کا قرضہ اتارا جائے گا ہم اس سے پہلے کہ کام خراب ہو اپنے عوام کے پاس جا رہے ہیں ہمارا ملک وسائل سے پر ہے ہمارا ملک سے میری مراد پشتونخوا وطن پانیوں سے پر ہے دنیا جہاں کی نعمتوں سے پر ہے لیکن اس کے عوام نان شبینہ کے لیے محتاج ہیں ہزاروں لاکھوں لوگ مسافر بن کر خارجی دنیا میں مزدوریاں کر رہے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ یہاں اسلام کے مطابق مسلمانی کے مطابق قرآن کے مطابق یہاں ایک صحیح جمہوری پاکستان کی تشکیل ہو جس میں آئین کی بالادستی ہو جس میں فوج اپنے اس حدود میں ہو پاکستان دن دگنی صورتوائی ترقی کرے گا معززانو بیرته راځو خپلې خبرې له خبرې ډېرې دي په کور کې دومره سخت خلک یو د اسلام هم دا نه وایي پښتو هم دا نه وایي انسانیت هم دا نه وایي دومره مځمکه لکه دا حال پر دې موږ ورور وژنو د تره زوی وژنو
مامي وژنو د ماما وژنو پلانا وژنو چې ته د کور په بدي اخته شوې ته د بیمان سیالي بیا نه شې کولی دا جرګه به یو مهرباني کوي مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ داسې یو جرګه جوړه کړئ چې په وطن کې د دې بدیو علاج وکړي باچا خان دې خدای وبخښي باچا خان په سیاست کې عدم تشدد خو په پښتنو ومانئ لیکن غلطي دا وسوه چې په کور کې عدم تشدد نور وشو موږ په کور کې متشدد بیابان ته غلي ته راسي دا خبره ده پر سم ودرم راسي دا زه د ټوپکو مخالف یم ټوپک نه ده که ته د ټوپک شوقه یې یا د جور شوقه یې یا د دغه شوقه نو مهرباني وکړه دا ټوپک د مامي د کونډولو لپاره مه استعمالوه دا ټوپک د لور د کونډولو لپاره مه استعمالوه دا ټوپک د هغې خور دپاره استعمال کا چې پر سر یې په وړاندې نشته کېږه استعمالوي دغه غریبانو دپاره استعمال کړه چې ډوډۍ نه لري دغه خلکو دپاره استعمال کړه چې خلک ظلم ورسره کوي دا زموږ تر ټولو تعلیم یافته علاقه ده زموږ د تاریخونو مرکز اوسېدلې ده صوابۍ تعلیم یافته بهترین عالمان خلک اوس دغه د دوی خپل دغه دی تینک ټانک دی دوی چې دا مهرباني وکړي د یوه کال چې موږ په ناپوهي سره وژنو دا دې جمع کړي پښتونخوا وطن افغانستان نه دلته زموږ منځنۍ پښتونخوا ده د پښتونخوا وطن دی حاجي صاحب تاسو به حق کاریان بسئ کم از کم موږ په دغه ناپوهي کې چې هغه ډېره توبه مې د بېغیرتي وکړو د کاله 2000 کس سره ولګو 2000 دا زه کم یادوم 3000 کسه پر خوش خبرو موږ سره وژنو 3000 کسه هیڅ ازادۍ تاریخ قرباني نه ورکوي د خپلو جنګیالیانو عزیزانو که موږ وختي دا کار نه وکړو خواست کوو که موږ وختي دا کار نه وکړو بیا به وخت تیري بیا چې ځان خلاصوو بیا به داسې یو لکه فلسطینیان بیا به د خلکو بمبارۍ موږ به وینې زموږ بچیان به بربادېږو به تر هغه وخت د راتګ د مخه راسې مهرباني وکړئ عزیزانو چې سره کښېنو عقل سره شریک کړو پوه سره شریک کړو نه د چا سره بدي کوو نه د چا سره جنګ کوو نه د چا سره دغه کوو پښتونخوا وطن د دنیا جان د نعمتونو ډک وطن دی پر دې باندې اول د خدای په قانون د اقوام متحده په قانون د انسانیت په قانون چې کم ولس چیرې اوسي د هغه لومړی حق دی دغه حق دې موږ ته خلک راکړي 10% 25% په سل کې 40 دا نور به ورکړو پاکستان به په وچلو دا به څنګه وي چې زه به ټول عمر مسافر یم چکر به یم وطن به مې د نعمتونو ډکي او چې زه حق وایم بیا ته ما دهشتګرد بولي دا اوس شاوخوا ته یې وګورئ موږ بخښنه غواړم موږ واړه خلک یو واقعیت درانه دي یو کار روان سوی دی پرون د بله ورځ د ایران په بندرګاه کې اور ولګېد 500 کسه مړه دي